بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی بیان اقسام السنہ کجینن خلاصه د سنت بیانو او من د سنت په بحث کی اول بحث تعریف د سنت کړو په لغت کې لاري ته ویلې کیږي او په اصطلاح کې د نبی له صلوات و سلام د صحابه او د تابعین او قول فعل تقریر ته سنت ویلې کیږي یو دیم بحث کې مسله د دیوه شبئی دا کتاب الله کی چې څومره احکام او څومره اقسام تیر شوي دي یعنی شل واړه اقسام سره د جمیع احکاماتونه او سره د امر او د نهي نه ټول بټوله کې دا سنت کې معتبر دي نو به د سنت بحث ځان لزک ذکر کوو چې دې کې داسې څه مباحث چې هغه مخکې نه دي ذکر شوي لکه اتصال مسله انفصال مسله دوا دریم نمبر بحث کی د سنت تقسیم کو دو اقسام توبه بکې بیان د مرسل او داغه د اقسام کو نو وک شی ورته دریم بحث کې اول جو سنت په دوه قسمه یو ته مرسل ویلې کېږي بل ته مسند دویم جو تعریف د مرسل داغه حدیث ته ویلې کېږي چې پر روایت کې چې دې په سند کې راوی غورځېدلې شروع کې مینس کې باخره کې فقها وي دریم نمبر د مرسل د پاره څلور اقسام دي سره د احکامات بیان کوو اول مرسل د صحابي چې یو صحابي د بل صحابي نه اورېدلې پریک دی او ډایرک نبی رسول الله ته نسبت وکي حکم ادا دی بل اتفاق مقبول له دویم نمبر مرسل د قرن ثانی او د ثالث د تابعین او د تبع تابعین نو د دې په اړه کې زمنګ د احناف مثلا تابعی صحابی پریک دی او نبی علیہ السلام ته نسبت وکي تبع تابعی پریک دی او صحابی ته نسبت وکي یا صحابی پریک دی نبی علیہ السلام ته نسبت وکي د دې په اړه کې زمنګ د حناف مسلک دار چې دا مقبول دی حکم ادا دی او وجه دا د چې راوی زکه داسې کوي چې دته وضح له الامر ورته واضح دی چې حدیث صحیح دی واستبان له الاسناد ورته صحیح دی چې سند بالکل برابر دی نو هیڅ ضرورت دی تنه غني چې زی بل باندې وربار کم ډایرک کوئی نبی علیہ السلام داسې ویلي بلکې دا د مسند نمبر دی ځکه چاته چې امر نه واضح اسناد نه واضح نو هغه به کم شه د چا نه را بار کړی و بس یې باغ ورباري د چا نه روایت کړی هغه ته نسبت کوي البته دا فضیلت د مرسل په مسند باندې اجتهادي دی لہذا نسخ په دې باندې نه د جایز مرسل باندې نسخه نشو کولای څنګه چې په مشهور باندې کیږي دوا دریم نمبر مراسیل د مندونها اولا زمنګ د حنا په بده کې راي دا د چې د تابعین نه پس کڅوک ارسال کوي د دې دوه قسم دي د دې راوی دوه قسم دي یو هغه راوی دی چې د هغه مراسیل خلق داسي نقل کوي څنګه چې مسندات نقل کوي مسانید نو دغه راوی مراسیل منګه حناف وي اتفاقا مقبول دي او کچره داسي راوی وي چې خلک مراسیل داسي نه نقل کوي څنګه چې مسانید دي نو به دغه راوی مراسیلو کې اختلاف دي بعضی احناف وي لکه امام کرخی چې مقبول وي بعضی وي نه دي لکه عیسی ابن ابان وای تاسو پوهیږئ کنه الټا خو مې نه کو صحیح ده کنه امام شافعی رحمه الله وای دا دویم او دریم قسم دواړه د تابعیه او د تبع تابعیه او د مندونه حواله دې کې زه د هغه چا ارسال منما د چا مرسلات مراسیل چې ټول مسانید وي چې هغه لکه سید ابن المسیب رحمه الله وغیره شو سلورم نمبر د مرسل چې من وجهین مرسل وی من وجهین مسند وی یو کس مرسل روایت کوي بل کس مسند کوي یا یو کس یو بیر مرسل کوي بل بیر مسند منګ حناف وی دا مقبول دی سلورم بحث بیان د مسند او د غیر اقسامو نه تعریف د مسند هغه حدیث ته ویل کیږي چې د غیر په سند کې ټول راوین ذکر شي مې د مسند درې اقسام دي دویم جز متواتر مشهور خبر واحد دریم جز کی د متواتر بیان کو دی ترتیب سره دی کی خپل درې اجزا تعریف مثال هو کو متواتر تعریف
دا حدیث ته ویل کېږي چې یو قوم نقل کړی داسې قوم وي چې دا غو شمیره نه کېږي جمهور علما دا قید نه لګوي دوه هغه حدیث ته ویل کېږي یو چې یو قوم نقل کړی دوه داسې قوم چې شمیرې نه کېږي درې چې ډېر وي بس دا کافي ده څلورم چې د دیو په کذب باندې د اتفاق وهم هم نه کېږي څلور د دې څلورم دپاره قیدونه ځکه دا زیات وي لکثرتهم دا عادلان وي وعدالتهم او درم وتباین اماکنهم پنځم جز دا حد زمنګ نه تر نبی علیہ السلام پورې دغه شان زیات وي الی ایت تصل برسول الله په متواتر کې دویم جز مثالونه نو نقل قرآن د تواتر مطلق تواتر مثال له صلوات الخمسه پنځه منځونه نقل لی په هر زمانه کې ډېرو خلکو نقل کړي دا د تواتر مثال له د رکعات او تعداد سار کې دوه ماسپخین مازیګر ماخصن کې څلور او ماخام کې درې او مقادیر زکات او ما اشبه ذلك حکم بيدا د علم یقینی ضروری پیدا ورکي ضروری معنی بدیهی پیدا ورکي او دا شی لکه سړي بسر کو څولې د لمن قاعده ویلې وا اثابت بالبرهان كثابت بالعيان هجي نو تعریف د مسند اجمالا درې اقسام د مسند او به ور پکې بیان اور سره بیان د متواتر وشو درې اجزا څلورم جز پد څلورم بحث کی څلورم بحث شروع دی کنه هغه بیان د مشهور دی تعریف مثال او حکمونه مشهور چاته وي اشتهار نه دی خوریدلو ته لغت کی وي په اصطلاح کی دا حدیث ته ویل کیږي او جز چې په اصل کې د صحابه او په دور کې د احاد نوی دو جزا او به د تابعین او تبع تابعین په دور کې منتشر شي خور شي مشهور شي یو قوم بل قوم تنقل کوي او دومره ګڼ خلک یې نقل کوي چې هغه باندې وهم د دروغ او د اتفاق نه کیږي یعنی تواتر حد ته ورسیږي لنډ الفاظ هغه حدیث ته ویل کیږي چې د صحابه او په دور کې په اصل کې د احاد نه د تابعین او تبع تابعین کې د راویانو تعداد حد تواتر ته ورسیږي بس خبره ختمه چونکه تابعین او تبع تابعین دور دا د سلف دور دی خیر القرون دی نو دیو چې یو حدیث نقل کی نو ګویا شهادت ورکو چې دا صحیح دی ان د دوی د شهادت پوجا د خبر واحد درجه د خبر واحد نه درجه اوجت شولات متواتر نه درجه لاندې د یو نوې قسم جوړ شو مشهور امام جساس نه مني هغه دا متواتر دی البته فرق دی چې هغه د علم یقیني ضروری پیدا ورکي او د علم یقیني نظری پیدا ورکي استدلالي پوه شولې خو صحیح قول زمنګ د حنابو کې د عیسی ابن ابان دی چې دا د متواتر په حکم کې نه دی د یقین پیدا نه ورکي د دې جاهد کافر کیږي نه البته گمراه کیږي هم دا صحیح رائے ده ورسته برا حکم را روان دي چې تمانینت پیدا ورکي برحال د شهادت د سلب په وجه د عمل لپاره صرف او صرف په منځري د متواتر شو د عمل لپاره مطلب ویږي یعنی عمل به واجب شو انو علم کې علم یقیني فایده نه ور کوي نو زیادت په کتاب الله باندې کولې شي خدا لا چې خالص نسخ نه وي خالص نسخ صرف متواتر کولې شي مثالونه به سوي لکه زیادت درجم دي الله په قران کې وایي الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما دلته صرف د جلد بیان راغلی سو کوړو او خبري مشهور په وجب کې زیادت راغلی چې څوک محسن وي نو به رجم کیږي دغه حکم به د جلد نه دی او بل مثال مثل الخفين موزه چولی نو که مقیم وي یو ورځ یو شپه او که مسافر وي درې ورځې درې شپې د غسل حکم د خپونه ختم مسه تراله خبري مشهور په وجه او کفاره د یمین کی تدابو حالانکه قران کې نشته ده نو زیادت پر الف صيام ثلاثه ایام متتابعات لیکن شروع کې د یعنی اصل صحابه په دور کې دا احاد نو د علم یقیني ضروری فایده نشي ورکول څنګه چې متواتر ورکول څو مباحث شو څلورم کې شروع نو څلورم کې څلور اجزا وشو تعریف د مسند اجمال د درې اقسام د مسند
او به بیان د متواتر بیان د مشهور څو شو څلور پنځم جز د خبر واحد بیان تعریف کو مثالونه تعریف کو شرایط بیانو او حکم بیانو تعریفی دا حدیث ته ویل کیږي چې په اصل کې د صحابه په زمانه کې او د قرن ثانی قرن ثالث تابعین او تبع تابعین په زمانه کې د راویانو حد تواتر حد نه رسیدلې پوه شولې به الفاظ دیگر نه متواتر وي نه مشهور وي نو څه به وي خبره واحد حکم د دې سره د عمل واجبای یعنی دا د غالب ګمان فایده ورکی غالب ظن شرایط اتدی څلور په نفس خبر کې څلور په مخبر کې نفس خبر کې اول شرط دا دی چې خبر واحد به د کتاب الله مخالف نوي او خبر واحد به د حدیث مشهور مخالف نوي دوا خبر واحد به عموم بلوا کې نه وارد درې ځکه که عموم بلوا کې وارد وي نو بکار د چې مشهور شوی وي څلورم پداسي مختلف فیهم مسئلے کې بنوي وارد چې چاته دلیل نه نیولې یا خبر سره مختلف فیهم مسئلے کې وارد نه یا به وارد وي خو خلکو به دلیل نیولې کچره په مختلف فیهم مسئلے کې وارد او چاته دلیل نه نیولې به خبر واحد غیر مقبول وي څلور شرایط به مخبر کې بکار دي مخبر به مسلمان وي عادل به عادل معنا گناہ کبیره و نه بزان ساتي زمونږ بشان بنوي او صغیر باندې به اصرار نه کوي او عقل بلری کامل او څلورم ضبط کامل بي صحیح به اوریم دی اوریدل بیکار کوي وګونه او به حافظم کار کوي پویږي بم او به همدغه شان محفوظ ساتي ترڅو چې بل ته ورسي بل ته رسول شي د دې په نتیجه کې شرایط د خبر واحد په نتیجه کې کافر دی دغه خبر بغیر مقبول وي فاسق کی عدالت نشته د بغیر مقبول وي سبی او ماتو کی عقل کامل نشته دی خبر بغیر مقبول وي او د چا غفلت چې زید فی اکثر غافلی کې خلقتن پیدایشی د سیمی او یا چشم پوشی کوي او یا اٹکل خبري کوي نو غفلت زید وی د کی ضبط کامل نشته د غیر مقبول وي تاسو پوه شولې خبر واحد بیان شروع دی کنه نو تعریف مو شو حکم مو شو شرایط مو شو د شرایط په نتیجه کې فاسق کافر فاسق لیونه معصوم او اشتدت غفلته ولا خبر غیر مقبول خجی اور پسې نور بیان کوي فاسق د مستور الحال سره بس کو نو هغه کس چې مستور وي بده معنا چې د فسق او عدالت پته نه لګي د حکم داده چې د خبر به هم په باب د حدیث کې غیر مقبول وي ترڅو چې عدالت نه ظاهر شوه حق مستور په صدر اول صحابه په زمانه کې نبی به خبر مقبول وي تاسو پوهیږئ کنه او کداغه شان مستور سره په عام مسایلو کې لکه نجاست الماء او طهارت الماء کې را لینو به نو حسن ابن زیاد وی بشان د عادل لمنو باورلا او امام محمد رحیم الله نه نقل مفتابه راي چې بشان د فاسق دی برحال خبر واحد د فاسق خبر چی په نجاست الماء یعنی بامو مسائلو کې راشي حلت حرمت کې به بچ کو داغي حکمدار امام محمد رحیم الله فرمایي د فاسق خبر سامع مفتلا به به باغ باندې راي خپل چلی کله د متعلق راي قائم شول چې رښتیا وي ورلمنی با او کوئی چې دروغ وي ورلنه به منی یو لټو بدی نور یو بنشتا فاسق ورته ویل نجسی دي او درای قائم شول چې رښتیا وي نو بس به تیمم وکي کو به واړه ولې بهتره ده او کداغه شان خبر واحد په دغه مسله کې د کافر راله د معصوم راله بالکل به ولنه مني خپل کار وکي پوه شولې به تدې زبوري څلور اجزا پورا کوي کنا څلورم جز کې به حسابو په عام معاملاتو کې چې هغه د احادیثو نه هټ کړ دی او هغه د حلت حرمت سره تعلق امور دینیه او نه دي دوا عام معاملات دي خلکو بده کې با د خبر واحد حکم درجه څه وینوا ورات توجه جی
نو دې کې شرایط ول اعتبار نشته د هر ممیز ماشوم وی که غټ وي خو چې عقل لري ښځه وي که سړی وي غلام وي که آزاد وي کافر وي که مسلمان وي خبر به ولمنو هغه معاملات یادومه چې هغې کې الزام نه وي لکه پلانکی یې وکیل کړې مضارب یې کړې شریک یې کړې ځان سره پوه شولې بې په دغه قسمه معاملاتو کې چې الزام پکې نه وي ولې د دې ومنو وایي چې ضرورت دی که نه ضرورت دی دې خبرې ته چې احادیثو کې د خبر واحد دپاره کم شرایط او دغه شرایط دې ساقط شي ضرورت دی ورته ولې ضرورت دی ځکه کله کله انسان موندي یو داسې کس لره چې دا ټول شرایط پکې وي او څوک وکیل جوړي هغه ته ولیږي دا کله کله موندي چېرته نه او نه هغه کس څوک چې وکیل جوړیږي هغه ته د خبر دپاره چې وکیل جوړ شي بله څه طریقه شته یوه وجه دویمه وجه دا د ضرورت ورته دی چې قبول شي ځکه چې د دغه شرایطو خیال دې لپاره ساتل شي چې خبر صادق شي او بې خبر ملزم شي دا خو هغه ځای کې پکار دی چې هلته لزوم وي چې هغه امور دین دي نه په هغه ځای کې چې امور دنیا دي البته توجه جي که عام معاملاتو الزام مانه پکې و نو بیا پکې عدد او عدالت دواړه شرط دي هلکه به دې سلیز ما روپۍ دي یو کس که خبر ورکوي چې آو د زید په پلان کې باندې روپۍ دي نو بیا به یو کس خبر غیر مقبول وي عدالت بم پکار وي عدد بم پکار وي او که من وجهین الزام من وجهین الزام نو بیا پکې یوم کافي دی عدد دو کسه یا عدالت یو کس دی خو چې عادل وي دا خبرې وشولې که نه البته اعتراض جواب دی چې اوبه پاک دي ناپاک دي خوراک پاک دی ناپاک دی تاسو خو د فاسق منئ که نه چې هغه سره اکبر و رای ملګری شي تاسو خو یې منئ نه جواب داري مولوي صاحب خبره دی بالکل ټیک د منګ منو د فاسق بیخه خو اصل کې زمونږ کردار ټول د زمونږ د رای چې هغه موږ ته وایي دا فاسق رشتې ویلې منو اوبه پاکې دي یا ناپاکې دي تو هم حلال دی یا حلال نه دی بهرحال د فاسق منو چې زمونږ رای اوسه ملګري شي د درېو وجو نه یو وجه دا چې ضرورت دی ځکه دغه شان ځایونو کې عادل خلک نه وي د فاسق خبر ته پکې ضرورت دی یو دویمه وجه دا ده فاسق بهرحال اهل شهادت دی که نه که قاضي له ده په ګواهي عمل وکړي قضا وکړي صحیح ده او دریم دا تهمت نشته په بل کوم شی لازمي په ځان هم لازمي نه پوهېږئ مخکې ځو که نه نو بیا په باب د احادیثو کې مو منئ که نه اکبر رای ورسه ملګري کوئ نه که نه هلته اول جز نشته دی اول دلیل څه چې عادل خلق نه موجود فاسق ته ضرورت دی نه په باب د حدیثو کې عادلان شته فاسق ته ضرورت نشته نو نه منو سره د اکبر رای نه خجی که اهل هواو هغه شرایط موافق خبره شروع ده د کافر نه منو اسلام نشته د لیونی نه منو د ماشوم نه منو د فاسق نه منو له حدیثو کې عام مسایلو کې د فاسق مسله بیان شوله مستور ولا بیان شوله او څوک چې د خواهشاتو تابعداري کوي بدعتي دی دغه موږ د دې صورت جوړ کړیو که یو سړی داسې بدعات کوي چې کفر ته بدعات رسوي نبی علیہ السلام ته حاضر ناظر وي وغیره نو د په باب د حدیثو کې به د نه منو او کافر دی یا هم دغه شان نجاست الماء وغیره کې او که کفر ته نه رسي دوه صورت دي دا بخپل بدعات ته خلق را طلب کوي دعوت ور کوي کنه که خپل بدعات طرف ته خلق ته دعوت ور کوي نو بدی صورت کې با د خبره وایي چې غیر مقبول وي خاص کر حدیثو کې یادو کا غیر مقبول او که دعوت د بدعات ته نور کوي نو جمهور رائے دا په باب د احادیث کې ورته روایت منل شي پوه شولې به وس دلته وای څلورم باس ختم کني ختم وای وسم نه ختميږي بهرحال پنځم باس په دې اعتبار سره چې کله خبره واحد د قیاس په مقابله کې راشي نو چاله به اعتبار ورکو توجه نو مسله دا ده چې خبر واحد په دې اعتبار سره په دوه قسمه ده یو ته معروف او یو ته مجهول وي به معروف په دوه قسمه لري مجهول په پنځه قسمه معروف راوی هغه راوی ته ویل کېږي چې ډېر روایت ته نقل وی خلک پیژني مجهول هغه ته ویل کېږي چې یو یا دوه روایت ته نقل وی عام طور خلک نه پیژني معروف راوی په دوه قسمه یو هغه چې په فقه او اجتهاد دواړو کې معروف وي عدالت او عقل اجتهاد ټول کې معروف وي
لکه خلفای راشدین او عبادله ثلاثه زید بن ثابت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم د دیو چونکہ په اجتهاد کې معروف دي قیاس کړی دیو د خبرویت په مقابله کې راشي موږ حناف وایو قیاس به پرېږدو خبرویت باندې عمل کوو. دویم کچری خبر واحد دویم قسم هغه معروف چې هغه په فقه عدالت وغیرہ کې معروف خو اجتهاد کې نه وي دسی وایا عدالت حفظ ضبط کې معروف وي فقه یعنی اجتهاد کې نه وي. دا غیر بارے مثال انس ابن مالک او حضرت ابو هريره خود لیدے نو حکم ادا دے کچری دی خبر واحد د قیاس موافق را لین خو په دوړو عمل کو او که د قیاس مخالف او دو صورت دي من كل الوجوه قیاس نه ترک کېدل به هم خبر واحد باندې عمل کو او که من كل الوجوه قیاس ترک کېدل به ول دی خبر واحد پریدو په قیاس عمل کو او به حدیث د مسرات ول دلیل کې مثال کې پیش کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک چې غوا واخلي چلی هم دغه شان اوخه یعنی یو حیوان واخلي او داغه مالک داغه پي داغه پتینو کې بریخي او مشتری په دوکه شي او رد ول زید پيو کې به نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي غته اختیار دی کو واپس کوي واپس دی کې خدا کم پي استعمال کړي هغه به بدله کې دی او سوا ور سره د غنمو تقجرو واپس کی. دا مسله وکنه موږ وای دا حدیث مکمل توګه باندې د قیاس مخالف دی ځکه یو د پيو بدله کې یو سوا قجري واپس کول د مصری سوري نه دی ټولو ته پته را صورت د دوړو بدل مانویم نه دی ځکه مصری مانوي قیمت ته ویل کېږي او قیمت د شي د کمیدو زیاتېدو سره کمیږي زیاتېږي عدل تبار حالي او سواده نو دا پاتې شلو. خو موږ دا خبره کړې وه چې دغه خبره کوم ذکر شوله د غیر مفتابه ده لاندې مواشي بیان کړي حضرت په تکمیله کې لیکلي چې نه خو حضرت ابو هريره غیر مجتهد دی بلکې مجتهد دی او نه داسې مسله ده چې د معروف صحابي روایت دی د قیاس په مقابله کې متروک شي بلکې قیاس په بهر حال پرېږدو. دویم قسم مجهول راوی د دې پنځه قسم دي. اول مجهول راوی هغه دی چې سلف ته داغه روایت راغلی او هغه باقاعده نقل کړي گواہی د صحت ور کړي. دیم سلف ته داغه روایت راغلی سلف سکوت کړي. دریم سلف ته داغه روایت راغلی بازو نقرت کړي او ثقو پکې مقبول قبول کړي. دا درې واړه مقبول دی او داسې مقبول دی لکه څنګه چې حدیث معروف مقبولو. او څلورم مجهول راوی روایت سلب و تراشی سلب سر برد کی دیتا مستنکر ویلے کی دا غیر مقبول. او پنځم دغه مجهول راوی روایت د سره سلب و تراغلی نوی نه قبول سره مخامخ شوی نه د رد سره مخامخ شوی نو بده معنی عمل کول واجب نه جایز. اوس د ټول خبر روایت د حکم په اعتبار سره خلاصات حدیث متواتر د علم یقین فایده ور کوي مقابله کې حدیث موضوع ده. حدیث مشهور د طمانینت فایده ور کوي چې د یقین نه لاندې د جانب مخالف په کلک شان احتمال وي او د غالب ظن برا. او خبر روایت د معروف دواړه اقسام او د مجهول اولنی درې اقسام د دې حکم دار چې دا د غالب ظن فایده ور کوي. او بعد شو مستنکر دا د وهم پیدا ور کوي او وهم چې د لیس اعتبار نشتا. او بعد شو اخره قسم د مجهول چې سلب ورت کړي یا قبول کړي نه یو تراغله نه اصل کې دې باندې عمل کول صرف او صرف جایز دی یعنی شک پیدا ور کوي د جانب مخالف پکې نیم احتمال وي. څو مباحث شو پنځه شپږم بحث کله به خبر روایت باندې عمل ساقطيږي نو متوجه شي کله چې راوی د خپل قولن یا عملا مخالفت د خبر روایت وکي راوی د خپل مخالفت وکي او راوی مخالفت پس ته روایت نو وکي دا دوه قاعده ولګوي یا ائمه صحابه مخالفت وکي بده شرط به وره راوی د خپل مخالفت وکي بده شرط باندې چې بعد روایت وکي قولن یو که فعلن وي. دیم ائمه صحابه دغه روایت مخالفت وکي بده شرط باندې چې روایت خ ظاهر وي. تاسو په خبره پوه شئ کنه نو بده وخت کې بغیر مقبول وي او په نسخه معنی به حملېږي ورسېدلی. دا څوم بیان شو بحث شروع دی شپږم کنه دې کې درې اجزا دي. یو وشو
دویم جز کله چې مروی عنه نه روایت هیر وي به نو بده کې دوه رای دی او دا چې عمل پکې ساقط شو او دا اشبه د امام یوسف رحم الله رای دا او دویم دا چې نه دا روایت به وسم قبول وي دا د امام محمد رحم الله رای دا او د دې مرکز چې دی هغه دا چې قاضي فیصله وکړي او به ته فیصله یې یو ګواهان پې راشي امام یوسف رحم الله وایي چونکې قاضي نه فیصله یې د غیر مقبوله دوباره ګواهان دی راولي دوباره دې فیصله وکړي امام محمد رحم الله وایي ګواهان شته دی زړه فیصله مقبوله شپږم باس کې دویم جز شپږم باس کې دریم جز توان که پر راوي باندې وشي مقبول به یې که نه نو که توان چېرته مجهول و غیر مقبول یعنی مبهم توان مبهم غیر مقبول توان مبهم پیژنې چې وجه بیان نه کی لکه څنګه چې په ګواه کې توان مبهم غیر مقبول وي حق توان مفسر و وجه بیان کی دا راوی ټیک نه دی ځکه زانی دی ځکه شرابي دی ځکه پلان کې دی قاتل دی وغیرہ او څوک چې توان کوي هغه ائمه حدیث نو دا قید به ولګي او دا توان متفق علیه توانو او به ورا توان متفق علیه توانو او څوک چې کوي دغه کس په نصیحت او په اتقان باندې مشهورو دغه تعصب او عداوت نو ائمه احادیث نو به دغه توان مفسر چې دی دا به مقبول وي او روایت بغیر مقبول وګرځي پوه شوي په کڅنې پاتې چې نور مو وایو